بسم الله الرحمن الرحیم. زه مسان نسیم. ایمل ولی خان سټیټمنټ ورک. د ایمل ولی خان سټیټمنټ مخې ته راغی او په هغې کې هغه خبره وکړه چې باچا خان مرکز کې به فن موسیقي سره چې کوم تړلی شوی خلک دی هغوی دپاره د هغوی د هنر زده کړې دپاره به دلته سینټر چې دی هغه قایمیږي او دې ځای کې به دغه کومه طبقه چې ده دا به خپل فن چې دی هغه زده کوي. د دې نه وروسته څو چې په سوشل میډیا باندې کې یو طوفان چې دی هغه برپا کړی شو او د مختلفو جماعتونو د طرف نه سپیشلی چې کوم مذهبي جماعتونه دي د هغې کارکنان دي د هغې د طرف نه ایمل ولی خان باندې کې او عوامي نیشنل پارټۍ باندې کې ډېر غټ تنقید چې دی هغه مخې ته راغی بلکې لاره روان دی. او دې ځای کې سوال دا پیدا کیږي چې کوم مذهبي جماعتونه دي یا د مذهب دپاره په پاکستان کې ستړي کوي هلې ځلې کوي په سیاست کې برخه اخلي دغه جماعتونو چې کوم مشران دي یا د دې جماعتونو چې کوم منشور دی په دغه منشور چې دی په دې کې خو د ژوند چې کومه غټه برخه ده هغه شیزونه چې دي مذهب شو او د شرعي نظام دپاره ملک کې چې دغه کوششونه چې دي هغه دي. نو که موږ دا وګورو چې کوم د فني موسیقۍ سره تړلی شوی خلک دی کوم چې د سدو نه را روان دی او کوم چې په پښتني سیمه کې دي او زموږ د مشرانو او د هغې چې کوم مشران پاتې شي دي د هغې خدمت یې کړی دی فني موسیقۍ په ذریعه باندې کې هغې ته یې رباب وویلی هغې ته یې ډول چې دی هغه غږولی دغه د خلکو به څه کېږي چونکې څنګه چې موږ ګورو که موږ وګورو زموږ ګڼ شی شیزونه چې دي روان هغه داسې دي چې موږ د انډیا د بالیوډ د هالیوډ فلمونه چې دي هغه کته چې دي هغه خامخا چې دی هغه موږ ضروري ګڼو او موږ نه مس کېږي هم نه. خو که د پښتنو چې کومه محکومه یا پسې هو طبقه ده دري اواز چې دی هغه عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر چې دی هغې دپاره غږ پورته کړه د هغې احساسات چې دي د هغې خبره یې وکړه د هغې د ماشومانانو د هغوی د مستقبل خبره یې وکړه نو په هغې باندې کې زموږ چې کوم د مذهب پرچار والا کومه طبقه ده هغې ته په دې باندې کې ډېر زیات غټ تکلیف چې دی هغه میلاو شوی دی. نو زه اوس پخپله نه یم پوه په دې باندې کې چې دا دومره تکلیف ولې فني موسیقي چونکې موږ منو چې کوم مذهبي خلک دی مذهب فالو کوي شاید چې هغه دې سره دغه نه ساتي خو دې نه خو انکار نشي کېدی موږ ټول خلک کوم چې عامیان دي دنیا داره خلک دی هغه ټول چې دی فني موسیقۍ نه خوندونه اخلي او په خلوت کې په یوازې کې یا په پریشانو په دې حالاتو کې هغې نه سره ځان چې دی خپل زړه چې دی هغې له یا سکون ورکوي یا بهلاوی خپل غم چې دی هغه په غلطوي. نو دغه د خلکو به څه کېږي سوال دې ځای کې دا دی که ایمل ولی خان د دې طبقې خبره وکړه چې کومه پسه هوه طبقه ده څوک یې تپوس نه کوي د هغوی د ژوند دپاره د هلې ځلو کوشش هغه وکړو خبره یې وکړه دا ولې موږ باندې کې دومره بده ولګېده. نو په دې باندې کې لږ سوچ پکار دی ذهن چې دی دومره تنګول نه دي پکار